قرآن شوی قبر جوړول څنګه دي؟ پخول ناروا دي، جایز نه دي. د خواص متعلق د بعض علماء فتوا د جواز شته، او د عوامو قبرونو کې پخخت لګول مکروه دي په څلور اړو مذهبونو کې. دا ناروا دي، چمن په وکړي ونی په وکړي دا جایز دي. خاصي آثار ثابت پر خودل چې لپاره دي چې خلک وته دعا غواړي نو دا جایز دي. مسنم جمعې د خطبه په درمیان درود او دعا ویل څنګه دي؟ کوشي پروا نه کوي خو نص ورکه وارد نه دی چې امام چپ شي ته کولای شي. وایا مور باندې حج فرض شي، وفات شي، زوی ادا کې مور غاړه خلاصيږي، خلاصېدل د الٰه کار دی فضلن، عدلن کنه خلاصې ضروري نه ده. خو نبی اسلام نم دې متعلق تاسو شاګه ورته وی چې ستا په مور باندې مخلوق قرض خلاصيږي ویاو وې د الله قرضم خلاصيږي. کڅو غریبي تعویذګرو خامخا به راکې دا څنګه دی؟ کته غریب یو ډاکټر خامخا د نغواړي دا څنګه دی؟ مزغواړي درنه کنه دا حق دی ورکه کنه سره تعویذ مکو. څوک تلاوت کوي ډیر کسانو ته وګني سي صبر شته کنه. عمر سے ابی ابن کعب ودرو ما ته تلاوت کو ادب ورته وګي خو جړل وای. هي علوم کې امام غزالی سے ذکر کړي. اسامع القاری دریو دې سبای قبر تتلل او دریو دې کور د مړی کې دعا کول دا مخکې ذکر شو کنه. دا فتح المعین د کند شرح حواله می درکړه چې لا باسا بالجلوس الى ثلاثه ایامن، درې ورځې پورې دا کې ناستل د مړي په کور کې دا باک نه کوي. او دا تعزیه لپاره دا شان داغم ذکر کړی دی. دا عالمگیری ذکر کړی دی، باک نشتا. فقها ټول ذکر کوي چې درې ورځې پورې کې ناستې شي تعزیه لپاره. او پاتې شو مقبرو تدل شعبی اگر روایت میں پیش کا چې صحابه کرام یختلفون مختلف ورځې بتلل او تلاوتونه ویل تکول. قران مجید د پاره د علاج کې علاج دې کې ثواب شته که نشته؟ ستانیت پورې خبره ده چې پیسې دی ور باندې واخستې دم دیو که علاج دیو که به د اجر ختم. پیسې دی وانخت الله تعالی رضا پر اجر ملاويږي. درشتم کې د سوراتونو نه پدا سوراتونه چې ویل کېږي او شیرین خوري او سکیږي مالا ثابت کړي نه دي. نو زمونږ اسلاف چې کم کارونه کوي ضرور ثابت وي. چن حواله چاراکړي چې مې وکړې پکې نه وي، ممکن چاپونه کې به فرقو. علماء د تفسیر بسود حواله ور کوي چې هغه ذکر کړي دي. اسقاط کې قرض کول څنګه دي؟ دا ورستو راشي شامل کړي دي چې نه نو قرض را واخلي خو یې کوي لک سره واخلي چې هغه باندې بیا دایره شي او د مړي غاړه په خلاص شي. خلک دې بیا وسخو کې به تري ورو بخي به تري قرض خلاص کی. خو فدیه دا به وشل پکار دي. د مړي خیرات کې پیسې قرض کول څنګه دي؟ رواج د پاره ناروا دي. ځان قرض لري څه ضرورت؟ یواز خیرات خو نه استغفار او تغواړه. نفس با ته ویزر کرته ختم کول څنګه دي؟ او ویزر ولې خاص کې خو بس وای نو او که څوک دې خاص ختم نه ما ثابت کړي نه دي. تیغ باندې جایز د کړه جایز. هغه شی چې نظر تاثیر کوي. عائشہ بی بی وایي چې ته نظر در باندې شوند او مخ کې نه دفع کې دا تمیمه ده او تمیمه شریعت کې منع ده. اځ کله در باندې نظر تاثیر وکړو دا غینه بعد دا غي علاج کې به جایز ده. نو فقها پدې کې چې مخ کې نه دفاع کې دا ناجایز غني کستا د غلیکل نه قبلې تخفای کې قبلې تقدیر خلاف را نشي. نو پدې وجه باندې تیغ بندي د جواز علما قائل نه دي. بعض خلک نمک او مال غوړي دا ثبوت لري کنه سره واج دینو کتابونو د فقه راخسته نه دي. سو کی چوڑی علماء نه تاسو کوي چټ انکار د بادشي نه مکوي. ډیر کله ما د وشینه انکار کړي خبره مې به حدیث شریف کې لري. یو ورځ زما دوړاندې یو امیر خبره وکړه چې حدیث کې راځي چې کاسه چې پاګه کې لکه کعبه چې پاګه کې. نو ما ډیر ورټو میدان نزان حدیث وای دا ته چا ویلي؟ امه خفق او بیا مې بل ورځ چې کوم دی په مسند فردوس کې دا حدیث پیدا ک چې نبی رسول الله فرمایي چې سړی کا سپاګه کی. حضرت علی سے روایت ده لکه سړی چې خانه کعبه کوټه کې دنه جارو وਹੀ. زمونږ مشرانو بازي کارونه دسي چټ انکار مکوي. اين لک تپوس کوي چې کوم عالم ویلي کوم عالم چې پکې داخلي نه تپوس کوي دا چرته تعالی دي. زمونږ د سپنګری د افغانستان علما ډېری مطالعه لري هغه څه جزئیات د فقه مطالعه کړي او خبره کوي. نو دا عادت جوړ کړي چې چا خبره کول او ستا علم په نو انکار مکوي. علمي کولی خو ته نه لري کې دې چې غسو کې چې کوي سره بس دلیل وي په خبره باندې. دا وی چې دا عائد فی الهبه پشان تر سپیره او فلان فلان. نو دا عائد فی الهبه نه ده، اعاده فی الهبه.
ځان پویوي په هغه عادت نه کوي ته عادت هغه ته کوي او ته چې عادت کې خو کولای شي تا ما ته یو شی راکړ پي ما سره دي زه په خپل طبيعت واپس تا ته در کوم وای در دې کوم عاید خو هغه دی چې زه تا نه په زور بیرته غواړم چې اوسې خامہ خاراکه یو شی مې درکړې زمکه مدرسې ته او ډېر کلونه بعد ته مالک بسو ما زمکه بیا پکار هغه عاید په الهبه او دا اعاده د جانبه د موهوب لهونه هغه چاته چور کړی شي هغه واپس ورکړي ورته په خپل رضا باندې نو به ځای حدیث مچسبان فدینه چې سړی ډېری ورکوي څنګه چل دی زیات الله سخی ذات دی ورکا ورته زکات در باندې لکه زیات ورکې ورکوا شب برات تاش په خاص کول خاص منځونه او څه دي کې د فقهاو اختلاف دی تمام شپه په ویخه باندې تیرولو باندې زمنګ بعضی فقها د کراهت قول کوي یا د دې وجنه چې سار مونږ کې سستی راځي یا دا چې به حالت ثابت نه یا سیاسه خو به هم جلال الدین سیوطی رحمه دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په غنیه کې په دې باندې مستقل باب لګولې دی او پاغي کې د ډیرو علما او قول په دې راخستي چې دغه شپه به متقدمین او اسلاف او کرام په ویخه باندې تیروله او په دې کې به عبادت او اذکار کول د اجتماع په طریقه باندې نن سبا بعض اولیاء کرام کوي هر کاری د بعضی فائدې ډیری بعضی نقصاناتي فائدو ته یو ګوري نقصان ته یو ګوري که نقصان ډیری مکه وایو که فائدې ډیری وای کوي ډیر ځینې داسې په جمعات کې شپه په یو خطر شي آثار د پښنمی ټیم چراشي کنه نو بس هغه عوام ته کورونو تلاړ شي سار مونږ ته قضای وي نو به څه ضرورت شو میلاد النبی تلاړ شي میلادو کې سار مونږ به قضای نو دا میلاد نه خو به نه میلاد نو بعض شینو نقصانات بیوی دی وجنه ثمر بعد العشاء بخاری باب لګولې ده چې د مخستن من نبات خبرې کول دا مکروه دي دا منع دي خو ثمر بالعلم جایز دی نو د علم مجالس روا دي خو ځان نه اسی غب شپ جوړول چې سار مونږ ته کې تکلیف وي تاجر ته نه دی کول پکار طالبان ټول په دې غضب اختري بعض علاقو کې په کہانی لیکل کیږي په قبر باندې کې خل کیږي او په دې کې فقها او بحر رائق او زمنګ معتمد فقها دا راخستي چې لیکل په قبر باندې لپاره د نوم خو آیتونه باندې لیکي دا جایز دي د معلومیت د پاره چې دا معلوم شي په ډیرو قبرونو کې او دلیل په هغه حدیث دی چې نبی اسلام شناخت یې خوا ودا زمنګ استاد د ورور نه خدا او وخت نه خدا وا نور طریقې د نخم سمن عین دي دا نخ د پاره تاکل چې کوم دي سمن عین دي البته آیتونه د نشلی کله کما ایت کرسین چې چالي کلی قل هوګانی لیکلي امرور د وخت سره دا ضایع کیږي دا قرآن کریم زیاد او بيدبی دا په قبر باندې چې کوم د داشن کارونه کول دا خنني هغه عوام چې دا لیکل کوي ګور هغه قبر ته هغه چې مړی ته دومره سپګوري په کم صابونی چې عمل لمبولي کنه ناغه به ویسه خونته ورکی به کور کې نه ساتي دا سپیره ده نو دا خون دا سپیره ده دا مولیان ښکاری نو عدل تعالی یو مړ شوی او رستو چې ګور مې جنې رااله او خلطه و سره د چې ګور مستعمل صابون دی مې دا چا درک وېدا میرا تپلار راک کمور میرا کا نو ما او تبیر تور کې مې دا ویسا او چار چا درکړي هغه ته وای چې شپې چې کله لام مینو پدی باندې ځان صفا کوا بے غیرته ته اوس مولا ته الاده د مړی مستعمل صابون وروړي دا بے غیرتای د خونانو نه غړي دی ټوله او په دې طریقه باندې چې کم دي د علماء اوس پکاوي دي نو دومره سپک وته ګوري دومره سپک ګوري نو به د الله کلام راوړي به په قران به په قبرونو باندې لیکي نو دا منع دي لیکل کلام الله په قبرونو فقها صراحتا منع کړی دي دې هیڅ خیر او برکت مرده نه ور دي خیر او برکت پدې کې چې ته ولولا هغه ته ثواب وبخه په قبرونو باندې لیکل مکو بسم الله هم په ملیکا بس یا نوم لیکل فقها ذکر کړی جایز دي ګول پټکې راواره که څنګه پټکی کې خو خاص قسم نشته لري چې څنګه تړي پاغه طریقه وتاړه او د نشي په طریقه باندې چې بازه سے کوګه کې او د زینې پکې پټکړي او شمله دې چې کوم دې زنګون نخته زنګيږي نو اسبال فی العمامه غنا روا ده اسبال فی الازار نه روا ده اسبال فی الردا نه روا ده اسبال فی العبان روا ده 55 کې اسبال داله چې وای چې نستونو کې لاسونه ورنه کې دا مکروه ده دا کبر ده په صادر کې اسبال داره چې نور دې پغاړه چولې وسند ځان پس راکاږي یا اسی د اخلاص پرې دی دا وسند واپس د سی واچې کو نوازې د پرداس دا منع عادي اسبال فی الازار چې کم ده پیسې د خنګر نخته پرتی دا منع عادي اسبال فی العمامه هغه یا تلور ګوتی یو لیش یا تلور ګوتی دا شامل پر خدل او یا نصف ذراع دا څنګه نه بنوګ دی او قدم لا د اخیری اډو کې نه شامل وګد شو نو دا به اسبال فی العمامه ده دا به مکروه ده دا کبر ده او ناروا ده
دا وایي چې سنت نه بعد دعا نبی رسول الله نه د کړي څو مثالونه وخایي چې کړي ده کنه ګوره استسقام سنت دی دا غینه بعد دعا به تل اجتماع ثابته ده د سحر نه مخکې 2 رکعات سنت دی دعا به سنت کې ما روایت در کړي چې نبی رسول الله دعا کړي ده روایت د مسلم کې نبی رسول الله د انس پکور کې 2 رکعات نفل کړي دا غینه بعد به تل اجتماع دعا کړي ده دا ثابت هم دي او چې 2 درې ثابت شي بس دا مستحب شي خو بیا هم بهذا الحیات دغه سنت خاصه نرستو کني شي غانو داغه د پاره وای چې مثالونه راکړه چې موږ ماسیانو توایو ډیر مثالونه راغېشته دي خو ما د تمخ کی وی کده مانزه د سننو تفصیل تی وغواړي نو دا هم نشته د سار سنت تی وغواړي چې 2 رکعات لري دا زمانم خو سبحانه پکشته کنه کوي چې شته وی دلیل راکړه کوي چې نشته نو ولی پکې وای فاتحه پکشته کنه قرات پکشته کنه رکوع کې سبحان سو کرته دا سبحان رب العظیم په سجده کې سو دا تفصیل تی وغواړي دا یو تفصیلم پکې نشته د سار په سنتو دا چې کلنډه ګرځوي نو ماخستان ترجمه کې راټینګوي د روزي په ترجمه کې راټینګوي بهذا الهیئات دې چې کې جلسې کې پدې کې راټینګوي دا د مدارس چې کوم طرز طریقې دی پدې کې راټینګوي دا یو ثابت نه دي یو وخت د مانزه په باره کې د خپل خاوند نه خفه کېدې شي نو خاوند نه خفغان چې مون نه کې دا اوس خبرې نه کوي ضرورت په بنا باندې چې کوم ضرورت د خاوند دغه پوره کوي دا غیلو سوا زړه کې به بغض ساتي وس من را منکم منکر فلغیره بيده خذ وسنه چې خاوند په ید منه کی فمن لم يستطيع بلسانه کې وسودي وي کې وسنه دام په نشته فمن لم يستطيع بقلبه زړه کې دی بد غني چې بس یو فاسق فاجر سړی دی دعا دی غواړي چې خدای په هدایت کې کني چې ماته زر خلاص کې فرق مې د صوفي متصوف کې څه شی دی بس کار فرق دار چې صوفي په شریعت برابر او متصوفه دا شیگان او ګرخیل فاسقان جرسین بنګین چې شریعت خلاف او دعوت تصوف او د قلندری او د چشتي کړي باقی لوی تحقیقی فرق و فرقونه غنیه کې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه صوفي او د متصوف کړي بعض ملنګان غرونو کې اوسېږي او مون نه کوي بس فاجران فاسقان دي ساحران او جادوګر دي استدراج امکانات تشتره کرامت او خاوند اس کله نشي جوړې دي یو ملنګ شریعت باندې برابر نه خرق العاده شیان ګوري د نو صادریږي تاسو ګورئ شریعت ظاهری شریعت ښا وګوره چې جمم کوي او ګریم پرخدا خیر دې ک نور په ابلغ په دې ببر سر دې دا عیب به نه ده بخاری شریف حدیث ده رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله الا بره سبب سری دي په ابلغ په وي دروازو نه خلق شړی نه پری دروازې مخه کې او کله خدای په ذات قسم مخرج دا کار بکیږي نو خدای نه حنس کې کار کوي نو دومره لکه الہ ته مقرب مستجاب الدعوات دي ببر سرونه دي په ابلغ پیری خدا را چې نور بر شریعت باندې برابر وي